بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اول حصے 154 نمبر سبق ته یوصل 450 نمبر او الدرس السابع والثلاثون. الدرس السابع والثلاثون مطلب دی 19 نمبر درس دی. په 19 نمبر درس کې بنن موږ صرف معانی الکلمات د الفاظ معنی معانی الکلمات معنی د الفاظ معنی نو دا ان شاء الله موږ وایو. دا الفاظ چې کوم موږ لیکلي او د دې معنی هم لیکلي دي نو دا الفاظ به ټول زموږ په دغه درس کې د 19 نمبر الدرس السابع والثلاثون کې استعمالیږي. نو یو طرف ته الفاظ لیکلي بیا ورته معنی لیکلي. الفاظ صوت معنی د اواز، صوت اواز. شمی دا شمی چې ده کنه دا د امر صيغه ده. امر مؤنث حاضر، امر حاضر مؤنث، دا د امر حاضر مؤنث صيغه ده. ٹھیک شو جی. شمی معنی دا چې مؤنث ته وایي چې ته بوی کا نو هغې ته به وایي شمی ته بوی کا، دا یا به ورسره لیکي. دا د امر د مؤنث امر صيغه کې به یا ورسره لیکي. ته بوی کا د امر صيغه ده، د حکم صيغه ده. قراءت معنی دا قرات تلاوت کول لوستل. او جرت چې دا د فعل ماضی واحد مؤنث غائب صيغه ده. دې کې هي ضمیر دی. د جرت معنی ده هغې منډه کړه، هغې منډه کړل، هغې منډه کړل. اعطت دا د فعل ماضی هماغه څلورم نمبر صيغه ده. فعل ماضی واحد مؤنث غائب صيغه ده. اعطت هغې ورکړه، هغې ورکړه. ها هغې له، ٹھیک شو جی. هغې له ورکړه، ٹھیک شو جی. نو اعطت ها هغې له ورکړه. قطوفتو دا د فعل ماضی واحد متکلم صيغه ده. قطوفه یقطف معنی ده کټ کول، پرې کول، شو کول. لکه مثلا دا یو ګل دی په بوټي کې دی، زه د دې بوټي د دا ګل را شو کوم نو موږ ورته شو کول هم وایو. یا زه وایم زه دا ګل د دې بوټي نه را کټ کوم، یا زه وایم دا ګل د دې بوټي نه را پرې کوم. نو درې واړه الفاظ مونږ استعمالولی شو. زه دا ګل را کټ کوم، یا زه دا ګل د دې بوټي نه پرې کوم، یا زه دا ګل د دې بوټي نه را شو کوم. دا درې واړه الفاظ مونږ استعمالو. نو قطوفتو معنی ده ما پرې کړو، قطوفتو ما پرې کړو، یا ما کټ کړو، یا ما وشو کولو. درې واړه الفاظ مې ورته لیکلي دي. ټیک شوه. یو کټ کړو، یو وشو کولو، یو پرې کړو. حملت دا صرف د دې ځای نه دی تا پورې. حملت دا د فعل ماضی واحد مؤنث غائب صيغه ده، څلورم نمبر صيغه ده. او د دې معنی ده هغې اوچت کړه. هغه اوچته کړه، هغه اوچته کړه، هغه اوچته کړه. حملت کې خپله هي ضمیر فاعل ضمیر دی پکې. نو هغه معنی ده حملت معنی ده هغې اوچت کړه. هغه اوچته کړه. استمع چې سړي ته وایي چې ته په غور واوره نو هغه ته وایي استمع، ته په غور سره واوره. او چې ښځې ته وایي چې ته په غور سره واوره نو هغې ته به وایي استمعي. دا د امر صيغه ده، د امر صيغه ده. ټیک شوه. استمعي معنی ده ته په غور واوره، ته په غور واوره. قبلت د هماغه د دې تا پورې دا د فعل ماضي واحد مؤنث غائب صيغه ده. قبلت هي ضمیر فاعل دی. د دې معنی ده هغې ښکل کړه یا هغې مینه وکړه. هغې سره مینه وکړه. دا بیا مخکې په جملو کې استعمال شوی دی. دا مور د خپلې لور سره مینه کوي، دا خپله لور ښکلوي. نو قبلت د دې مور دپاره استعمال شوی دی، ها د هغې لور دپاره استعمال شوی دی. قبلت هغه ښکل کړه یا هغې سره مینه وکړه. هغې سره مینه وکړه. یا هغه ښکل کړه. ٹھیک شو جی. او اردو کې اس نے اس سے پیار کیا. ٹھیک شو. نو دا زمونږ یو څو الفاظو د دې معنی ولیکلې او ویلې همدا به زمونږ په سبق کې استعمالیږي. نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله أعلم بحقيقة الكلام.